نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. زمانم محمد نعمان دی او کنیت می ابو لبابه دی، تعلق می د مغان سره دی او د جامعه دارالعلوم الشرعیه د کوم ټول سبقونه ویلي یته کاله او دارالعلوم خیر مدارس مردان پارهوتی کې هم ما تقریبا وکاله سبق ویلي دي، شپږمه درجه او اومه درجه وړه دوره دمګل تکي ویلي دي. او د مفتي اسماعیل تورسی سره په انډیا کې اسلام آباد کې مونږه مفتي کورس کړی دی، افتاح تخصص فی الفقه مونږ کړی دی. او د نه علاوه دنیوي تعلیم دغه مټکه پورې مونږ کړی دی او مخکې بیا مدرسې ته یو التکیر سم مونږ کړی دي، سبقونه ویلي دي. او زمونږ د قاری صاحب دی متعلق دا یو ناسته وه په حجیت حدیث باندې، نو ان شاء الله مخکې به بحث کوو او په دې باندې خپل دلایل پیش کوو، خپل خبره به کوو. خو زه قاری صاحب محترم ته منبه درخواست کوم چې دوی خپل تعاون سره وکړي او خپل تاسو ته پس منظر بیان کې ان شاء الله مخکې بیا ټول سره ته کوو. زمانو کو برکت علی دی الله یو خوشاله کا او د قران طالب علم یم او د اصول کسانو استاد یم پاتې شم په دې محله کې. الله یو خوشاله کا د مولانا صاحب راغلی نو د دې مولانا صاحب سره زما دنیایي یو څو ستونزې دي د دینی محفل نه مخکې چې هغه ستونزې سبا شوي نه نو زړه چې کوم دی هغه مطهر نه او چې کله زړه چې کوم دی هغه پاک نه گفتگو په خپله طریقه باندې نه کېږي او اورېدونکو ته څه فایده نه حاصلېږي. زما د سره پړه کې مشکل ده، هغه مشکل دا دی چې ما تر اوسه پورې نه د دو نه د دوی د مشرانو نه نوم وران کړی دی او نه مې د هغوی شکل وران کړی دی، ما به ذاتي خود او که چا کړی دی نو ما د هغې اختلاف کړی دی. باقي پاتې شوه ما د دوی د مشرانو سره د دوی د عقایدو سره یا د دوی د نظریاتو سره اختلاف لرلی دی نو خبره به مې سخته وه، د هغې زه اعتراف کوم خو لیکن بې دلیله به نه وه، ما به د هغوی ټوله خبره لګولي، د هغې نه پس بیا خپله خبره کړي چې دوی دا وایي او قرآن کې او په سنت رسول کې دا دي. نو دی مولانا صاحب اولنۍ خبره خو دا ده چې د یو شلو پیرو نه سیوا زما نوم وران اخیستی دی، هر سړی عزت نفس لري، دا زما زوی دی. د پرون ماته یو پوسټ راولېږو، په هغه پوسټ کې دی مولانا صاحب زما هغه شکل وران کړی او زه مخکې وم او د زه د مټه نیولی یم او وایي چې قاري صاحب تښتي. نو چې داسې قسم زما لکه توهین کېږي او داسې انسان زما مخې ته ناسي او زه د هغه سره بیا لکه دیني گفتگو کوم نو دا د اورېدونکو ته فایده نه ورکوي، ځکه چې زه به خامخا په جذباتو کې راځم، زړه به مې صفا نه وي. قاري صاحب ړه صفا پکار دی دیني محفل دپاره که نه، د دیني محفل دپاره دا ښه خبره ده چې ړه صفایي. نو که دا مولانا صاحب زما نه او زما چې کوم اورېدونکي دي زما سره خو محبت والا شته، دا مولانا صاحب به د هغه ملګرو نه او زما نه معافي غواړي. که ما څه ویلي د هغې به زه معافي غواړم. دې زما نه کشر دی، ما د سلیم مولي صاحب سره دومره اوږده نه وګوري، څه سویت دي ما یې بس مونږ چې څه ویلي خبره خو وسه. دې زما نه کشر دی په عمر کې، نو په دې وجه باندې د ده سره زه هغه رویه نه شم اختیارولی کوم چې ما د سلیم مولي صاحب سره اختیار کړې وه. نو که دا مولانا صاحب خپله غلطي مني نو بیا د ده سره علمي گفتگو مخې ته وړلی شم زه کمې خبرې دي چې دی راغلی. که دا مولانا صاحب خپله غلطي نه مني نو کوم انسان چې خپله غلطي نه مني او هغه غلطي تسلیم شوده نو د هغه انسان سره مخې ته گفتگو هغه هیڅ فایده نه کوي. صحیح شوله؟ او په دې باندې بحث دی د کوم خبرې دپاره چې مولانا صاحب راغلی نو په دې باندې ما یو پیره بحث کړی دی، نو زما د بحث په څه فایده پاتې نه شي، بل یو مولانا صاحب چې ته راشي هغه سره بیا بحث وکړم. ضروري نه ده چې اوس دې شي اوس د من مستوب شو او د دې چې کوم دی بخیراره شو او کېبو نو خیر دی عام ګپ وره چې مولانا صاحب څنګه چې قاری صاحب خبر وکړه نو دا خو د سوشل میډیا جنگ دی. پرون چې قاری صاحب ماده کومې کنځلې کړې دي